یونین کونسل کوکارۍ ضلعي کونسلر سلطان روم خان په کوششونو باندې نن د هایر سیکنډري سکول طالب علمانو ته 900 پیکجونه ورکړل شو چې پکې جامې، بیکونه، کتابونه او د لوبو سامانونه شامل وو. په دې موقع باندې ایم پی ای عزیز الله ګران د یونین کونسل لپاره کړي کارونو په حواله سره په خپل وینا کې وویل. د سلطان روم خان کوم چې د ډیسټریکټ کونسلر د دې یونین کونسل کوکارۍ جامل د په کوششونو او چې دا کریډټ چاته دي دا زمونږ پاکستان تحریک انصاف صوبایي ګورنمنټ ته ځي چې دې یوازې دا نه چې د کوکارۍ په هایر سیکنډري کې ورکړو بلکې دا د سواد په سطح بلکې د صوبې په سطح په هر ځای کې چې څونه کونسلران دي ټول ماشومان له هم کپړې هم بیکونه ورکوي لګیا دي چې تاسو وګورئ لاړ شئ د غره سرونو ته لاړ شئ موږ هلته کچر وډونه ورسول اوس انشاءالله پخو بدې یون کونسل کې موږ څلور ما ټریبیل وکړلې دا د دې مشرانو په کوششونو د دې په وینا باندې لایپټاپ یې بدل زه در کوم که خیر انشاءالله زموږ بل پروګرام چې کېږي که خیر یې هغه د لایپټاپ یې دلته کې خیر انشاءالله ټیک ټک خیر انشاءالله را روان فنډ چې کوم صوبایي ګورنمنټ هایر سیکنډریانو له یا های سکولونه میډل پرایمري سکولونه ورکوي زما به دا کوشش وي چې زه د بل ځای نه کمرې راوشو کومه که خیر او انشاءالله به دې هایر سیکنډري کې چې ستاسو که د یوې کمرې که د دویو که د دریو که د څلورو که د پنځه وي چې زه یې پکې انشاءالله دا ضرورت به درم موږ پوره کړو. په مستحق ماشومانو باندې د پیکج تقسیمولو وروستو د یونین کونسل مخکینی ضلعي کونسلر سلطان روم خان د 900 پیکجونو نه علاوه نور هم د مدد کولو وعدې وکړلې. نن 900 پیکجه چې پای کې بیگ دی، جامې دي او کټ بیگ دي، کتابونه دي، سټیشنري ده، دا د ماشومان ته رسي دا هم ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. بهر دا ضرورت دا کافي نه دي چې یاره په دې باندې موږ دا پوره شو یا دا ماشومان ځکه چې زموږ سره ډېر لوی تعداد دی په دې کې د ماشومانو نو هغه د دې کافي نه ده خو به هر حال د هغو هغه لږ غونده کې حوصله افزایي وشوه یو بل پیسې ویستې دي د ماشومانو د بیډونو د بالونو او د دې لپاره انشاءالله د هغې هم ټینډر لګېدلی دی اوس شوی دی نو په هغې کې چې انشاءالله ستاسو څه ضرورتونه وي هغه به درله زه پوره کړم. د خپل طرف نه د هایر سیکنډري د فوټبال ټیم له د کټ لکه د 12 کسانو د وردۍ اعلان کوم چې هغه ورته نقد میلاو شي پرنسپل صاحب له به زه غوښتم څلور ریکټې او یو نټ پولو هغه زه نغد ورکوم. د پروګرام وروستو مشر میلمه ایم پی ای پی کې 4 ضلع سوات عزیز الله ګران د پاسون نیوز سره په خبرو اترو کې وویل او خاص کر بیا د سلطان روم خان شکریه ادا کوم چې نن دا مقرره کړه دلته کې هایر سیکنډري ته په راتلو باندې چونکې د ده په کوششونو باندې کم صوبایي ګورنمنټ چې ګیله پنډ ورکړو د ماشومانو دپاره د هغې د کټونو د بیګونو دپاره د کپړو دپاره نو د دا په کوششونو باندې د په ایماندارۍ باندې هغه زیات عمر وشو انشاءالله زمونږ چې څه په اوس کې د دې هایر سیکنډري دپاره د های سکول دپاره بلکې په دې غرونو کې چې څونه زمونږ د دې پرایمري سکول نه چې په کوم ځای کې د پرایمري سکول کمی او په کوم ځای کې چې میډل نه نه هغه هلته کې میډل جوړول او په کوم ځای کې چې های سکول جوړول های سکول جوړول انشاءالله موږ کوشش کوو بیا په دې هایر سیکنډري کې چې کوم ځای کې د کمرو د دوو که د دریو که د څلورو کمې یي انشاءالله دا مې واده ده ورسره که خیر چې د بل ځای نه به راوړو او د دې هایر سیکنډري ضرورتونه چې دي دا به پوره کوو که خیر انشاءالله. د نننی پروګرام دا موږ د کټس بیگز او د یونیفارم د تقسیم پروګرام مو دا موږ د 2016-17 ای ډي پی او په دې کې موږ د لارو د باجرو د کوڅو پیسې ورکړې وې موږ ته د دې خپل علاقې د ضرورت معلوم و چې یاره زموږ سره دې علاقې کې ډېر غریبانان دي د هغو د بیگ چار نه کېږي د پنسل چار نه کېږي د پین چار نه کېږي هغې ته موږ دا فنډ ویستی خو د ځینې دغه ما په تقریر کې وویل چې ځینې کارونه داسې چې هغه د حکومت هغه خپل پروسس دي د هغې باندې ډیلی شو نو په هغې باندې هغه دې وخته دا راورسېده په دې کې موږ هر سکول ته لکه دې سکول ته موږ 3,87,000 په دې کې د جانبیل ته 1,56,000 میډل سکولونو ته 68,000 روپۍ ورکړي دي دا د هر یون کونسل 10 لک روپۍ وي خو بهر زموږ په کمیټۍ کې ما پای کې زه ما خپل یون کونسل ته لږ زیاتې روپۍ راوړي دي پای د خلکو دا ضرورت نه پوره کېږي خو دا موجوده چې کوم بیگ چاته بیگ میلاو شو چاته کپړه میلاو شو چاته یونیفارم میلاو شو چاته څه میلاو شو دا د هغو هغه ضرورت به دې نه پوره کېږي خو بهر ځینې خلکو ته به دا میلاو شي چې یاره د هغو هغه احساس به وشي چې یاره په دې علاقه کې څومره سوچ دی زموږ تپوس والا شته یا زموږ دوک درد څوک لري زموږ څوک مشران شته چې یاره هغو زموږ د تپوس والا دي. سلطان روم په کوششونو باندې دا بیگ دا سامانونه دا تقسیم شو زه په خپله خو د ویلیج ناظم وم زمونږ په دې شي کې موږ ته دغه نو چې په سکولونو کې یا څه ورکوي یا څه خو به هر حال
خپل ویلیج کونسل ما داسې چلولی چې هغه تاسو ټول ته معلوم دی که لارې کوڅې دي که هر څه دي هغه موږ کړي. که چېرې زموږ د ماشومانو تعلیم په مد کې دغه شان پاملرنه وشي او د دوی مشکلات حل کړی شي نو ډېر زر به زموږ خوږ وطن د تعلیم په میدان کې د ټولو نه اول وي. د بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم د الله په امان.